معزز سامعين عندما أستاذ بالخاص مسلمان نورك أكثر وسطا عيد الفطر جلدا إترويلتي شرعت الله رب العالمين دو مسلمان لپاره دو أكثر جلدا وغرقيدي يو عيد الأضحى جلدا ويلتي يو عيد الفطر دا ويلتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدینی کے ہجرت کا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائے دا مدینی والا خلق چدی وای دوی با دور ځان د خپل دوباره ورکړي او هغه باندې خپل خوشحالي چې دا کوله او د خوشحالي اظهار چې دا وکړو دا یو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم انصار مدینه هغه یو فرمایي چې الله رب العالمین ستاسو لپاره په داسې وظیفه مقرر کړی چې هغه د ورځو کمی دي جهالت او خلکو د جهالت په دور د ځان لپاره مقرر کړی وي د هغه نه بهتري او غوره ورځې او خیر منهما الفاظ راغلي روایت د ابو داود ده نو نبی علیه الصلاة والسلام عید الفطر او عید الاضحى چې دي د دې هنګامې د صحابه کرامو کې دا هر قوم چې دي د هغې لپاره یو اختر وي او هغه اختر وي چې هغوی د هغې انتها په خپل د ځان لپاره کړي او الحمدلله زمون لپاره چې د اختر کوم ورځ د یوم العید دا الله رب العالمین زمون لپاره مقرر کړی ده د دې انتها الله رب العالمین زمون لپاره کړی ده دا اختر دا ټول ورځې چې شریعت کې زمون لپاره مقرر کړی دي د دې ډول شاده چې یو کټ تاریخ دنه پروت دی دا ورځ اختر ورځ چې دا د دې شاده مشکل چې دی شي یو میاشت مسلمانان چې دي هغوی خپل خواهشات چې دا پرېږدي خپل حلال خوراکونه هغه دې محدود وخت پورې چې دا پرېږدي د هغې په وس کې الله رب العالمین د اختر په ورځ باندې دې مسلمانانو ته خوشحالي چې دا ورکوي دا غټ اختر شاده چې مسلمانان یو عظیمه فریضه د حج چې دا ادا کړي چې باید مشقت او تکلیف دی د هغې مشقت او تکلیف په عوض کې رب الجلال وحده لا شریک دی مسلمانانو ته عید الاضحى چې دا ورکوي الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا یوم الجوائز اگر چې دا حدیث د سند په لحاظ سره کمزور دی لیکن یوم الجوائز ورس کې دا سند الصالحین دا معنا نقل ده او دا نقل دی چې د ورځ باندې الله رب العالمین خپل مخصوص بندگان ده هغه بندگان چې هغوی په خاص طریقه باندې د الله رب العالمین بندګي هغه د رمضان په دې میاشت کې کړي د دې مشقتونه تکالیف چې دی برداشت کړي په دې کې کوشش کړی د خیر تلاش شه دی کړی او د خیر مخکې چې د هغوی د لاس نه دي هغه مسلمانان ته الله رب العالمین یو عظیم بدله ورکوي هغه د زړه خوشحالي ده چې الله رب العالمین په دې ورځ باندې خپل خاص بندګانو ته اجازه دا ورکوي د اختر د ورځې د سهار کې کومه خوشحالي ده دا خوشحالي په لکو ورځو نه حاصلېږي دا په کروړو باندې نه حاصلېږي ځکه چې دا د عبادت نه وروسته ده په دې ورځ باندې بعض سلف صالحین نقلي دا خبره ذکر کوي چې په دې ورځ باندې الله رب العالمین هغه بندګانو ته چې هغوی دا میاشت د الله رب العالمین په طاعت کې تېره کړې ده او د الله رب العالمین د هغه په فرمانبردارۍ کې تېره کړې ده رب کریم چې داسې بندګانو ته د هغې طاعت او بندګۍ عزت چې دی د هغې خپلو ته الله رب العالمین ورکوي د هغې اظهار د دوی په دې مخ باندې راښکاره کوي د هغې اظهار چې دی د دې مسلمانانو په دې ژبه باندې راښکاره کوي او دا خبرې خپل حقیقت ده چې یو انسان کما حق کوو د الله رب العالمین طاعت چې دی هغه د روجي په دې میاشت کې کړي کنه په نننۍ ورځ باندې هغه نه چې دی هغه خوشحاله او هغه خوشحالي چې هغه د محدوده خوشحالي ده د هغې مثال ته په ژوند کې موږ ته ملاوي ځکه رب د هغه نه رضا شوی دی او رب چې رضا شي کنه نو د هغې رضامندۍ هغه اظهار د دې انسان په دې مخ باندې الله رب العالمین چې دی دا راښکارېږي بس داسې بندګان بدبخته په دې ورځ باندې موجود دي چې د هغوی دا مخونه مخکې وو او په دې ورځ باندې هم پوه شي وجه هغه دا ده چې د رمضان د میاشتې د هغې چې کومې تقاضي دي که نه د هغې چې کوم عبادات دي د هغې نه محروم پاتې شوي دي لیکن زما محترمو د دې میاشتې تقاضي پوره کول او بیا د انسان ژوند چې دی د اختر ته رارسېدل بیا د اختر د عبادات چې دا د انسان ژوند د وس کار ورځ دی دا د الله رب العالمین په توفیق سره انسان ته ملاوي دا حقیقت دی د الله په سزاګانو کې دا ټولو نه لویه سزا او عظیمه سزا هغه دی چې الله انسان د خپل طاعت نه محروم کړي او د خپلې بندګۍ نه محروم کړي په دې دنیا کې د دې نه غټه سزا باندې ملاوي د خپل طاعت چې الله رب العالمین یو بنده محرومه چې پاتې کړي
حقیقت دا د انسان د جنت نه محروم شي حقیقت دا چې دا انسان د الله رب العالمین سره ځان چې دې محروم شي او الله رب العالمین په انعاماتو کې عظیم او لوی انعام چې هغه د دې د الله رب العالمین سره ځان وایي نه د الله رب العالمین سره ځان وایي هغه دا چې الله تعالی د عبادت توفیق بار باندې کوي ستاسو عبادت چې دا محدود دي د میاشتې پورې ستاسو عبادت دا محدود د رمضان پورې دي ستاسو عبادت دا د دې پورې محدود دي هر وخت الله رب العالمین توفیق چې دا ورکوي قرآن کریم په سیاق کې د ابرار چې دا ویل کی ځکه حدیث الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي ان الابرار لفی نعیم دا ابرار الله رب العالمین نعمتونو د داخلي چې مراد د جنت د ابرار هغه انسانان دي چې دوی خپل عبادت په تسلسل سره کوي دوی عبادت چې د وخت د وجنه د کار د وجنه د کیفیت د وجنه او د حالات د وجنه د دوی عبادت چې په دې کې د کمی او وجنه راځي دا مسلمان سره نه هم ده او د مسلمان د کوم سره دا خبر درلې شوی ده چې هغه په هر حال کې د الله رب العالمین طاعت کوي هغه دې کې کوي چې دا وجه زما په اړه شي انسان د خپل طاعت او خپل پرمختګ هغه د وجه د میاشتې پورې ماته دی حقیقت دا د انسان په تباہ انسان دی د الله په توګه کوي او د دې په کې بسر باندې مسلمانان ته توګه کوي او د توګه ورکولو کوشش ادا کوي د مسلمان د صدا خبر ورکړي چې مسلمان دې کې چې هغه خپل صدق او خپل د غاړه چې ده دا رب کریم په ورماورداري کې چې الله تعالی حکم او زمي تسلیمو او باغی باندې عمل کوي حقیقت دا چې انسان کې مقصد دی موږ استاد د جوانان خبر تعال هغه قرآن کریم تلاوت او هغه کې هغه صالح هغه قیام الليل هغه عبادت او اسلام د خپل صالح مارکیټ په کې خارج دی یو څه کې راځي راغلی اته چې کوم څه چې موږ په څه ډول کار کوي يقول هناك تدريب حقيقة بداية من أوقات السنين عن بعض ذكر الله يقول عمل توفيق